صلی اللہ علیہ وسلم امتیانو عاشقانو اور محبینو اسلامی تاریخ اعتبار سرا دا 12 میاشت اسلامی نوم د دې میاشت ذوالحجه ده 12 میاشتې دي په دې 12 میاشتو کې رب العالمین منها 4 حرم څلور میاشتې د حرمت والا عظمت والا ګرځولې دي هغه څلورو میاشتو کې یو میاشت د ذوالحجې ده دا میاشت د احترام میاشت ده د عظمت میاشت ده د حرمت میاشت ده په دې میاشت کې رب العالمین عبادت او بندګي کول ډېر غوروالی لري الله ته په انسان ډېر زیات نږدې کېږي دې میاشتې کې 3 عبادات داسې دي چې پوره کال کې په 12 میاشتو کې هغه عبادات او د رب العالمین عبادت او بندګي صرف په دې میاشتې کې کېږي یو ته ویل کېږي حج دویم عبادت ته ویل کېږي قرباني او دریم عبادت ته ویل کېږي تکبیرات تشریق حج هغه هم په دې میاشت کې کېږي خو هغه خاص دی په مکان او زمان پورې زمانه خدا میاشت او مکان هغه د رب العالمین کور دی او کله چې به د دې عبادت د پاره تیاریانې شروع شي نو خلکو بخپل لکونو روپۍ لګولې او ډیر زیات به خوشالېدل چې زه حج لروان یم الان کې فطرت داسې ده چې کله د یو انسان نه روپۍ او پیسې لګي دی خفه کېږي لیکن د حج د پاره د رب العالمین د کور د زیارت د پاره د سرور کونین محمد مصطفی احمد مجتبی شافع محشر ساقی کوثر صلی الله علیه وسلم د روضې د زیارت د پاره بدغه کس او دغه مسلمان خپل مال جمع کړو لګ به جمع کړو بلکې د دې لپاره او بعضو مسلمانانو کمیټیان یې چولې قسطونو سلسله شروع کړوا بعض مسلمانان داسو چې په قرض باندې به پیسې راخېستلې د څه لپاره چې زه د رب العالمین کور وینم د څه لپاره چې زه د رب العالمین د کور نه طواف وکم د څه لپاره چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم روضې مبارک ته لاړ شم د څه لپاره چې زه صفا او مروه ته لاړ شم د څه لپاره چې زه مینا ته لاړ شم د څه لپاره چې زه عرفات ته لاړ شم او هغه دومره تکالیف دومره ګرمي دومره سخت سفر مال دولت جان هر څه لګول لیکن بیا به هم داغه تندې خندل بیا به هم هغه خوشاله چې چا ورته ویل چې پیسې وای ما ته مبارکباد راکا پیسې دی ورکی شي پیسې دی ختم شي لیکن زه په هغه خوش قسمته کسانو کوم چې زه هم حج ته روان یم څومره زیات هغه خوشحالي کوله داغه ملګری داغه دوستان داغه کور ولا ټول و فخر کوي نن زمنګ د محلینا نن زمنګ د کورنا نن زمنګ د خانداننا یو شخصیت یو انسان د رب العالمین کور د زیارت د پاره روان دی دا خبره بار بار کېده چې ګوره دا عبادت صرف په پیسو په مال دولت باندې نه دی دا حج او دا عمره صرف په مال او دولت باندې نه ده دا خو د رب العالمین د طرف نه راغوښتل چې کله رب العالمین وغواړي بیا کله د سره مال وی او کنه وی دا هغه حج او عمره ته رواني نن ټول دنیا وکتل چې خلکو سره د مال دولت هیڅ کمی نشته پلکو پیسو ورکولو د پاره تیار لیکن د هغه مسلمانانو د پاره
د دې موسم چې د حج موسم دی جزونه بروانو خلقو به تیاریانې کولې لیکن نن د امت مسلمه د مشرق مغرب جنوب شمال د پر هغه ټول دروازې بندې دي او څوک هغه حج له نشي تللی د دې نه دا معلومیږي چې ګوره هر شی په پیسو باندې نه دی کنه پیسو اوس کوم کمې دی د دولت کوم کمې دی د دومره دولت او د دومره سرمایه‌داري او د دومره سہولیاتو باوجود نن هغه محروم پاتې کیږي هغه د حج موسم چې د رب العالمین د کور نه په طواف کې ځای بنو نن هغه خالی پروت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم روضه ته به امتیان ورته سلام به پیش کاو نن څوک نشته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د روضه په خوا کې په هغه کثیر تعداد سره د مختلف علاقو خلق د مختلف خاندانونو خلق د مختلف ملکونو خلق چې جنوب مشرق مغرب نه براتلا رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود او سلام ویل رسول الله به د هغې جواب ورکاو په تاریخ کې اولنی حج داسې را روان دی چې نن هغه جنوب شمال مغرب مشرق ولا نشته دی که چېرته یې خو هغه مکة المکرمه او د غزې اوسېدونکي چند کسان به چې سلام او درود به وایي رسول الله به څومره خپای چې زما څومره امتیان براتله په ما به درود او سلام ویل نن په ما باندې حج موسم کې سلام ولا نشته دی هغه خلکو چې هغې به طوافونه کول نن هغه ځایونه جاړې په اعتبار د حال سره وایي چې ای مسلمانانو تاسو خو مسلمانان وئ ستاسو د اعمالو د وجنا ستاسو د کردارو د وجنا ستاسو د اخلاقو د وجنا ستاسو د معاملاتو د وجنا ستاسو د عقایدو د وجنا نن مکة المکرمه خالی پرته ده نن مسجد نبوي خالی پروت دی که چېرته تاسو په صحیح معنو باندې د رب العالمین مخې ته توبه ایستل وی خپل ګناهونه به مخې ته کړی وی دا پابندیانې به نه لګېدی نن به ټول حج او عمرې ته روان وی څومره د افسوس خبره ده او څومره د غم خبره ده په امت مسلمه دپاره لیکن نن بیا موږ دغه ګناهونو کې ډوبې و موږ سره بالکل احساس نشته دا خو لا چې کله د اختر ورځ کې عرفې ورځ کې تاسو به وګورئ چې په مکة المکرمه او مدینة المنوره کې به څه حالات نو محترمو دا یاد ساتل پکار دی چې حج دا په مال دولت باندې نه دی حج دا بس د الله تعالی د طرف نه دی کله ابراهیم علیه السلام بیت الله شریف جوړ کړ رب العالمین ورته وایي د خلکو په میانځ کې اعلان وکړ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق اے ابراهیم اعلان کول ستا کار دی او بیا د حج او عمره او د دې لپاره راتلل دا زمون کار تبا اعلان وکړي لاوډ سپیکر دا بغیر د میډیا د دور نه بغیر استاد جبه هغه اقتضا استاد جبه هغه اعلان استاد خلی مبارک هغه فرمان هغه به من مشرق جنوب شمال ته رسو بیا به دغه خلک د مغرب نه هم را رواني مشرق نه به هم را رواني جنوب نه هم را رواني شمال نه به هم را رواني د دنیا ګډ ګډ نه د هر خاندان او هر قبيله مالدار غریب فقیر مسکین ټول به حج ته را رواني او حج وکړي لیکن نن په زمنګ په تاریخ کې هغه دور منګولي هغه وخت هم منګولي چې د رب العالمین د کور طوافونه بند